बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। यक़ूलुल अब्दु फ़ी बदील अमाली लितौहीदिन बिनज़्मिन कलवाली। अब्द से अल्लाह का मुहताज है। दा की इब्तिदाई मकतूबात के तौहीद बयान है पर नज़म सरा कलवाली लकमल गलर है पर नज़म प्रति पर तरतीब प्रति तौहीद बारे के मूल वेला यो तौहीद ज़ात था यानी ज़ात योदा मजूस वाई असनवी वाई दाय वसीद का मजूस दो शिर्क की ज़ात थे दो ज़ात मानी यो साने उल खैर यो साने उल शर साने उल खैर से यज़दान वाई अखालिक के शर तवाई अहरमन नदा तौहीद ज़ात से ज़ात योदा यानी वाजिब वजूद योदा आगा ज़ात वजब वजूदु से वजूद वाजिब दा अच्छा ते निस्बत नस्ता इला वजूद बल चाहता निस्बती अब बल चाल वजह न दा वजूद रागलाई दा से न दा वजब वजूदु लिज़ाती ज़ात पखला वजूद वाजिब दा ذات يودا او واجب وجود واجب يودا تاسنا لك مجوس واي يا سنوية واي الدودي يو ثانية دي خير دا ايو ثانية دي شر او الله دي رد کرده سورة زمر کے الله خالق كل شيء हर शय तो माना दे हर मौजूद अगे निस्बत अल्लाह का है अल्लाह खालिक का खल्क तकवीन दे ईजाद यानी दीदी ईजाद अल्लाह का है और दा टोल मौजूदात दा असल ईजाद दी दा दे अल्लाह दे तकवीन दे ईजाद असरात दी उस सवाल दा तो कुरान अज़ीम शान की राजी सूरह आल इमरान की बियदिकल खैर इता कुदरत के खैर दा दे खुदा मना कि खैरात चीरी यानी ख उमूर शर न दा इता पे यदि कुदरत की दे खुदा मना कि शर अगे पर खालिक बल सोखता देना खुद तादुद मालूमेगी जवाब दा ना लेकिन टोल नसूस पर दे डाल दी कि खालिकियत तकवीन और ईजाद जो टोल मौजूदात है दा रब सर मुनहसर है याद दलते चरब फरमाई कि बियदिकल खैर दा मिन बाबिल इक्तिफा है इक्तिफा देते वही यो मुतलाजिम जिक्र के मुराद द्वाड़ है दो मुतलाजिम है नहीं करना आगे कि यो जिक्र के अब मुराद द्वाड़ है तलाजुम ही पके करना तलाजुम को तड़ुन तो वही कि देवो वजूद सरा बल लाजिमी अब बल सरा बल लाजिमी फिर तलाजुम है रज़ा बिन बाबिल इक्तिफा यो मुतलाजिम जिक्र दा बल वो सरा मुराद दा क्या दा अल्लाह जिक्र कर दे बियदिकल खैर इस तरीके दे अदब सर फी मकाम सना देखा दे रब सना वाई कन तो सना को इबारत था जिक्र दे कमालात होता और जिक्र दे जमाल था कि जमाल जिक्र के नो टिकता खल्क टोल जमाल दा खल्क ईजाद और सीता वजूद वर्कोल दा टोल जमाल दा
خو ظاهر کې چې خیر سره تعلقي دې کې جمال واضح ده او چې شر سره تعلقي دا هم جمال ده لکه دا هم اثر د خیر اثر د خلق ته او اثر د قدرت ته اثر د قدرت وجود ده خو چونکې ظاهر کې شر اطلاق ته په حق د عبادو کې دې وجه نه ظاهرا ثنا تعلق خیر سره ده ذکر رب فرمائی بیدک الخیر اگر کا شر هم خیر ده په اثبات فیضان الوجود سره ځکه وجود خو الله ورکوي او خلق فیضان الوجود ته وایي چې وجود ورکوي بس ادکه شرواله او په دې بس سره عبادت ده سوال دا دی چې حدیث کې راځي الخير كله بيديك والشر ليس إليك لکه قاضي هم داسې وایي خیر كله بيديك ټول خیر بيديك دا د تا په قدرت کې ده والشر ليس إليك الشر تا ته نه ده منسوب نو دې نه خدا معلومه شوه چې واجب تعالی د خیر خالق ده شر نه ده جواب دا دی چې دې دا معنی ده چې واجب تعالی خالق ته خیر هم ده شر هم ده خو شر نسبت تا ته نه کوو تعظیم له وجې نو خو رب خالق ته د خیر د شر خو نسبت مونږ چې کوو د خیر کو د شر نه کوو تعظیما لکه مثلا مونږ داسې نه وایو چې خالق الکلب والخنزیر حالانکه واجب تعالی خو سپیم پیدا کړي خنازیر پیدا کړي خو تعظیما ځکه دا کلب د عنوان څه ده دا خنزیر د عنوان دې کې یو غونې کراهت غونې ده دې له وجې نه مونږ الله ته نسبت نه کوو داسې نه وایو چې خالق الکلب والخنزیر تعظیما اگر که خلق خیر ده ځکه خلق فیضان الوجود ته وایي نو وجود خو خیر ده خو دا عنوان د قلب دا تعبیر د قلب او د خنزیر دې کې لږ غونې کراهت ده دې وجې نه مونږ نسبت رب ته نه کوو تکریما د الله عزت له وجې نو خو الله خالق ده ځکه رب فرمایي قل ان الامر كله لله قل كل من عند الله هر شي نسبت الله ته ده یعنی الله خالق ده فیضان د وجود خو خیر ده او که شر ده فیضان د وجود ده اکه خیر ده فیضان الوجود نو وجود کې څه قباحت ده شر کې عبادت ته چې نسبت واخلې هغو کې بیا بد اثرات مرتب کیږي نو دا په یو خلکو رد توحید کې توحید الذات چې کوم خلک تعدد قائل دي دوا ذات مني بعض وایي ثانویه او مجوس بعض مجوس داسې وایي یو ظلمت ته یو نور ده دوا الہ مني یو ظلمت تیاره او یو نور دا توحید نه ده کنه دا شرک دی دوا الہ ومنل په دې فساد خو بالکل ظاهر ده ځکه ظلمت خو عرض ده رڼا نور دا هم عرض ده عرض ما لا یکون بذاتی بل بغیری عرض خو دې ته وایي لا یکون وجوده و ذاته لذاتی چې د وجود او ذات له وجې نه دا چې قایمېږي موجودېږي خپل ذات له وجې نه موجودېږي لا یکون بذاتی ای لا یکون ذاته بذاتی د وجود او ذات قیام شتواله دا خپل ذات له وجې نه بل بغیره محل پورې قایمي لکه سواد بیان وجود خو لري خو لا یکون وجوده بوجودي دا وجود چې قایم دی خپل وجود له وجې نه ده قایم بل بغیري محل له وجې ده نو دا خو ظلمت هم عرض ده نور هم عرض ده
خپل قوام او تحقق او وجود نشته یې محل له وجې ده نو چې محل له وجې ده دو خپله محتاج دي محل ته بیا څنګه دا الهه دي چې دو خپله محتاج دي دا مردود کول ده چې دا وایي دوه الهه دي یو ظلمت ته یو نور ده دا خو په خپله اعراض دي او محتاج دي محل ته په وجود کې یعنی وجود فی نفسه وجود فی المحل ده وجود شته خو دا وجود پسه وجود ده فی نفسه چې رابط فی المحل نو وجود فی نفسه وجود رابطی ده ربط محل سره چې واحد ده پسه دو پر وجود فی نفسه ده ایک دا محتاج دي دا چې تعالی حق ده نو چې محتاج دي خپل خالق ته محتاج دي یو شخص خپل خالق ته محتاج دي ابا خالق څنګه ذکر رب فرمایي وجعل الظلمات والنور ور رب جاعل ده خالق ای خلق الظلمات والنور دا مجعول دي د پاره دی واجب تعالی جاعل ده خالق ده دوی مجعول دي یعنی مخلوق دي مسخران لامری دی الله حکم تابع دي لکه الله فرمایي وجعلنا الليل والنهار آیتین فورا دا نخل جعلنا الله ته نسبت ده الله جاعل ده بل الله فرمایي دلیل قطعی لو كان فيما آلهة إلا الله لفسدتا دې کې نفي کوي تعدد د الهو لو كان فيما آلهة لو كان المؤثر في السماوات والأرض كمؤثر أو مفيد الوجود چې وجود ورکوي لو كان فيما كمؤثر په اسمانونو د مکه کې چې وجود ورکوي آلهة ډېر الهه وه الا الله سوا د ربنا لفسدتا نو دا بطلان قطعي دا دلیل قطعي ده په نفي د تعدد د الهو ډېر الهه نشته یو ذات ده یو واجب الوجود ده هغه مؤثر ده په اسمانونو د مکه کې لو كان المؤثر فيما صانعان کدو مؤثر ویا په اسمانونو د مکه کې او په دې ټولو کائناتو کې الهه په معنا د مؤثر سره چې فیضان الوجود کوي سوا د الله نه دا و فسادو ځکه اتفاق محال ده دا څه نشي کېدای چې دوه واجبان اتفاق وکړي ولې اتفاق محال ده ځکه اتفاق خو مبني په عجزي اتفاق خو پسه کېږي چې یو کې کمی وي پسه اتفاق کېږي کمی دا خو منافي ده وجوب الوجود سره کمی کمواله عجزواله دا وجوب الوجود سره منافي ده واجب الوجود خو نور مطلق ته وایي چې وجود نور مطلقي کمال مطلقي هیڅ کمی پکې نه اتفاق دا خو د کمی دلیل ده چې تا ما اتفاق خدا خو حاجت له وجې کو تا کې حاجتي ما کې حاجتي ځکه اتفاق لہذا اتفاق محال ده چې اتفاق محال ده اوس په هر یو مؤثري نو چې هر یو مؤثري یا فساد ده چې یو به اسمان ته وجود ورکوي بل بیا نه ورکوي یو به ځمکې ته وجود ورکوي بل بیا نه ورکوي که ته وایې یو سړی وایي چې دوه ټیمو کې دې داسې یې کړه یو دې په یو ټیم کې وجود ورکړي بل دې په بل ټیم کې په بل وخت کې ادم ورکړي جواب دا دی چې دا حاجت ده په یوه آن کې به دواړه مؤثري ولې که یو په یو ټیم کې مؤثري بل ټیم کې مؤثري دا دلیل دی حاجت ته چې دا خو بیا یو کې حاجت ته چې دا په دغه ټیم کې تاثیر نشي کولی چې
چې په کم ټیم کې اول یو کوي دا خو بیا حاجت ته حاجت د دې امکان ده نه نه یو ټیم کې به دواړه موثر دي یو به وجود ورکوي بل آدم له فسد ته یو طبیعیین دي فلاسفهو کې هغه وایي چې څلور ثانیې دي څلور خالق دي څلور یو حرارت یو برودت یو رطوبت یو یبوست دا فضل بکواس دی ځکه حرارت خو عرض ده برودت یخوالی عرض ده رطوبت لمدوالی عرض ده یبوست وچوالی عرض ده دا خو عرض دی عرض خو ما لا یکون بذاتی بل بغیری عرض خو لذاتی قائم وجود هم نه لري محل پورې قائم یو شی محل ته محتاجي نو به څنګه ثاني او په خپله محتاج ده یو افلاکیون دي افلاکیون هغه خلک دي چې اووه الهه مني اووه ثانیې یو زحل یو مشتری یو مریخ یو زهره یو عطارد یو شمس یو قمر دا اووه ستوري دي یعنې اووه کواکب دي قمر سپوږمۍ نور یو عطارد قمر په اول اسمان کې ده شمس دریم کې ده عطارد دوم کې ده زهره څلورم کې ده مریخ پنځم کې ده مشتری شپږم کې ده زحل اووم کې ده دا اووه کواکب دي دې ته الهه وایي دا فضول خبره ده دې کې د الوهیت څه معنا ده دا مخلوقات دي وای دا افلاکیون نه دي دین را بدپرست اولاد دا بتانو عبادت کوي دا دونه اولاد ولې ځکه دوی وایي چې رب یو ده بس یو واجب الوجود ده دا بدپرست دي هندوان سکان دا مخلوق چې ده یا عیسایان چې درې الهه مني یو واجب تعالی سبحانه یو مریم علیه السلام یو عیسی علیه السلام یا مثلا یهود وایي عزیر ابن الله عزیر علیه السلام ته ابن الله وایي دا ټول دغو خلکو نه اوچت چې د افلاکیونو نه ځکه افلاکیون خو اووه الهه مني چې دا ومویل دا اووه ستوري حالانکه دا وجود دا جسم دا مخلوق ته دا څنګه واجبانه خو دونه دا اولادي ځکه دا هندوان چې دي یو واجب تعالی مني رب او دا وایي چې خالق یو رب ده بس دا بتان چې دي دا مخلوق ته خو الله دو مقرب ګرځولي دي یعنې دا الله ته نږدې دي الله دو ته د الوهیت چې حصه ورکړې ده د عبادت کوي نو شرک په عبادت کوي ادارنګې شرک چې صفات هم کوي مثال عالم الغیب ګڼي امداد ورته ثابت دی استعانت ته نه غواړي فوق الاسباب استعانت دوه قسمه ده یو تحت الاسباب ده اسباب لاندې اوس سړي نه مدد غواړي دا شرک نه ده لکه مونږ یو بل ته وایو اوبه را یو بل ته وایي ډوډۍ راوړه دوکان ته لاړ شه نسوار راوړه سګرټ دا هم مدد ده که نه خو دا مدد تحت الاسباب ده دې کې شرک معنا نشته ولې نشته تحت الاسباب شرک معنا نشته شرک معنا ولې نشته ځکه نشته چې ته تحت سبب مثلا زید ته وایي چې دوکان ته لاړ سامان راوړه چیرې راوړه پاڼه راوړه دې کې د خالقیت معنا نشته چې ته دې ته خالق ووایې بلکې دې کې د کاسبیت معنا ده تاسې ته نه وایې تا عقیده دا نه ده
یا هر کس چې بل ته وایي چې دا شی وکړه دا وکړه دې دا معنا نه چې دا خالق ده دې دا معنا چې دا کافر ده او دا معنا یې نه ده چې دا علم الغیب ده ځکه دا خو تا مخامخ ده تا مخامخ ته څه ورته وایې یا ټلیفون باندې ورته وایې چې دا کار وکړه نو دا عقیده دې کې نشته چې دا علم الغیب ده دا عقیده نشته چې دا خالق ده بلکې دا عقیده ده چې دا کافر ده او کسب خو ټیک ده دا صرف نه ده یو استعانت فوق الاسباب ده اسباب له فوق چې اسباب نه فوق الاسباب یو سړی دې نه نارې کوي یا پیر ته ناره وایي یا ولی ته یا یو نبی مبارک ته ناره وایي دې جنه وایي دا اوس چې دا کار مې وکړه نو دې کې شرک عقیده ځکه ده چې یو خو دا فوق سبب د تا نه لرې ده او ته وایې چې دا ما خبره اروي او دا ما باندې عالم ده نو ګوره علم غیب دی ورته ثابت دی فوق الاسباب دا دومره لرې ده ته دې نه خبره کوې خو تا دا عقیده ده کوې چې دا ما وله اروي دا ما وله خبرو باندې عالم ده او چې دا عالم ګڼې په دې خپل کیسې باندې دا فوق سبب ده سبب خو نشته علم فوق سبب دې ته غیب وایي نو یو دې کې دا عقیده هم راله چې دا کس ته چې ته نارې کوې دې ځای نه نو دا عقیده راله چې دا عالم الغیب ده ځکه اسباب نشته او ته وایې چې دا ما خبره ده دته علم دی دې ما خبرې فوق سبب نشته او فوق سبب ته علم غیب وایي نو علم غیب عقیده ثابته شوه چونکه دا مدد فوق سبب ده نو دته خالقیت ثابت شي چې دا خالق ده اسباب خو نشته فوق سبب یو سره بل ته نارې وایي نو دا خو دلیل خالقیت ده چې ته دا خالق باندې نو ګوره یو عقیده د علم غیب پکې راله یو عقیده د خالقیت راله ځکه دا شرک ده فوق سبب مدد غوښتل تحت سبب خو نه ده نه دا عقیده پکې راځي چې دا علم الغیب ده خو ته خپله خبرې ورته کوې مخصوصات دي خبرې په غوږو یې اوري نو دا علم الحس ده غیب پکې نه راځي ادم نه پکې راځي چې دا خالق ده دکان ته لاړ شه اوبه واخله ډوډۍ واخله دې کې دا عقیده راځي چې دا کافر ده نو نه غیب عقیده پکې راځي نه د خالقیت عقیده پکې راځي ځکه دا نه ده شرک فوق الاسباب کې دوه عقیدې راځي یو دا چې سبب نشته او ته دې نه نارې کوې نو تا دا عقیده ده چې دا غیب باندې خبر ده علم الغیب فوق سبب بل اسباب نشته ته وایې دا کار مې وکړه نو دا معنا د خالقیت ده ښه نو دغه بتپرست چې دي چې بتانو عبادت کوي دا احسنو حالا د دو ښه حال ده دغو عیسایانو نه هغه نه دغه اسلاطیونو نه چې د اوه الهه مني هر یو ذات ته اله وایي دغو نه خو دا ټیک دي ځکه د یو رب یو مني چې الله ذات ته بس دا نور اولیاء مني دا دو چې عبادتونه کوي دا بتانو ته دا دو اولیاء تیر شوي انسانان تیر شوي هغه ته دو اولیاء وایي بزرګانو ته وایي دا بتان دا دو شکلونه جوړ کړي دا خپل ولي وال بت جوړ کړي شکل دا چې مثلا عربو کې مشرکینو بتانو عبادت کوي دا دو اولیاء لات منات قرآن ذکر کوي دا لات دا منات دا چې کوم لات منات دا تیر شوي دي دا دو اولیاء هغه بتان شکلونه جوړ کړي هغه ته عبادت کوله په دې عقیده باندې نه چې دا واجب الوجود دي په دې عقیده باندې چې دا الله دی نه په دې عقیده باندې چې دا مخلوق ته خودو ته الله حصص ورکړي دي دوی ته الوهیت ورکړی ده
دا شوه دا مسله یې وکړه لتوحید بنظم کلوالی بنده بیانې په ابتدا د مکتوباتو کې توحید د رب په نظم یې بیانې یکون بنظم په نظم طریقې سره وایي کلوالی یعنې مربوط یې وایي نظم کې وایي لکه ملغلرې چې پیرلي ځکه ملغلرې په نظم یې قیمتي وي دلته هم د الله توحید ده دا قیمتي ده او په نظم طریقې سره ده دا شوه اوس پسې وایي اله الخلق مولانا قدیم اله الخلق مولانا قدیم وموصوف بأوصاف الكمال اله الخلق مولانا قدیم اله په معنا د معبود بالحق سره ده لا اله الا الله دې څه معنا ده لا معبود بحق في الوجود الا الله معبودان خوشته دي معبودات باطله دا ټول کفار دا د معبودات باطله او عبادت کې کوي فالله فرمایي لا اله الا الله یعنی معبود بالحق في الوجود چې حق معبودی په عالم وجود کې دا څوک نشته الا الله الله اله ده دا معبود بالحق في الوجود ده دا نور معبودان چې خلک عبادت کوي هندوان سیکان وغیره دا ټول معبود باطل دي نو الا الله استثناء متصل ده اله نه استثناء ده اله په معنا د معبود بالحق في الوجود سره کوي اله الخلق خلق په معنا د مخلوق سره ده مصدر مبني للمفعول ده دا څنګه چې خلق په معنا د خالق سره ده مخلوق چاته وایي ما سوى الله سبحانه وتعالى الله نه سوا چې وي غیر الله دا ټول مخلوق ده که اسمانونه یې که ځمکې که انبیا علیهم السلام دي الصلاة والسلام ملائک دي علیه السلام دا ټول مخلوق ده نو اله الخلق واجب تعالی داسې ذات ده چې دا معبود بالحق فی الوجود ده للمخلوق مولانا قدیم مولا سید ته وایي چې د سره سیادت دي یعنې ټول کمالات د سره یي او ناصر ته وایي مددگار ته وایي مربي ته وایي چې دا تربیت کوي تربیت څه معنا ده یعنی وجود شي ته ورکوي تربیت کې په وجود کې هم تربیت کې په ټولو حاجاتو کې ټولو حاجاتو وجود هم پیدا کوي دته وجود هم ورکوي مربي اله الخلق ای مربي الخلق والمتولي متولي چاته وایي چې ولایت د سره یي ولایت معنی تصرف دې ته وایي مولا نو مولا سید ته وایي چې سیادت یعنی کمالات ورسره یي ناصر ته وایي چې مددګاري مربي ته وایي چې شي ته وجود ورکوي متولي ته وایي چې د سره ولایتي یعنی تصرفي امیر ته وایي قدیم قدیم پرون مو ویله چې قدیم دوه قسمه ده یو قدیم بی ذات یو قدیم بی زمان قدیم بی ذات دې ته وایي چې علت ته محتاج نه یعنې دا په وجود کې علت ته محتاج نه په هیڅ کمال کې دا علت نه غواړي دې ته قدیم بی ذات وایي یا دا الله پاک قدیم بی ذات ده یعنې دا په خپل وجود کې په خپلو کمالاتو کې چاته محتاج نه ده بلکې وجود لذاتی ای ذاته و وجوده ذات ته الله لکه چې ذات ته په خپل وجود ده ذات ته الله چاته نه محتاج ویله به ممکنی وجود دی الله چاته نه محتاج
دې ته قدیم بی ذات وایي چې علت ته نه محتاج وجوده هو ذاته ذات ته الله حقیقت ته الله لکه چې ذات حقیقت ته عین دا وجود ده ذات چاته نه محتاج ویلا مخلوق وي وجود چاته نه محتاج انا په چې صفات کې چاته محتاج دې ته قدیم بی ذات وایي نو قدیم بی ذات تعبیر دو دا کوي ما لم یسبق العدم چې دو وجود مسبوق بالعدم نه یعنی وجود نه مخکې عدم نه عدم نه کم عدم نه نه عدم ذاتی نه عدم زمانی نه عدم ذاتی وي عدم ذاتی دا ده چې ذات کې جواز العدم ذات کې جواز العدم ځکه یې کوي چې ذات ضروري نه چې ذات ضروري نه بیا جواز العدم ده که تا ذات ضروري نه ده جایز ده عدم مخکې عدم وروسته عدم نو قدیم بی ذات دا معنا موږ وکړه چې قدیم بی ذات څه وایي یو تعبیر ودا په علت ته محتاج نه په وجود کې نه په کمالاتو یعنی وجود عین ذاتی ذات ته الله لکه چې ذات حقیقت ته په خپل وجود ده علت ته نه محتاج چې علت وجود ورکړي یو ترجمه بل ترجمه ده ما لم یسبق الادم قدیم بی ذات دې ته وایي چې دا مسبوق بالادم نه یعنی وجود نه مخکې آدم نه کم آدم نه نه آدم به حسب ذات نه آدم به حسب زمان آدم به حسب ذات څه ته وایي چې ذات کې آدم جایز وي بس دې ته آدم ذاتی وایي چې ذات کې حقیقت کې آدم جایز وي ولې جایز وي ځکه وجود یې نه ضروري کنه بیا وجود ځکه آدم جایز تا آدم جایز ما آدم جایز ځکه وجود نه ضروري نه ده نو آدم ذاتی نه مخکې وجود نه مخکې آدم ذاتی نه چې ذات کې آدم جایز وي انا آدم زمانی دا څنګه چې وجود نه مخکې وجود نه مخکې په زمانہ کې آدم دا څنګه ولې آدم محال ده کنه قدیم بی ذات تا آدم محال ده ځکه آدم محال ده چې وجود عین ذات تا آدم پکې محال ده نو نه آدم ذاتی شته چې جواز العدم جواز العدم خو پته کېدای شي چې دا مخلوق یا ممکنه ادا خو واجب ده وجود عین ذات ته نو آدم ممتنع ده او نه آدم زمانی شته چې وجود نه مخکې په زمانه کې آدم ځکه آدم رافع دی وجود ده چې وجود ختم کی ادا قدیم ذات ته وجود آدم رافع دی وجود نه کېده ځکه وجود عین ذات ته وما ثبت قدمو استحال آدمو اچا قدم سے ثابتی آدم محالی چې قدیم بیا خو آدم محال ده ځکه قدیم بی ذات ته علت ته محتاج نه ده وجود عین ذات ته نشته پکې جواز العدم انې آدم زمانی شته چې وجود نه مخکې آدمي په زمانه کې ځکه آدم په زمانه کې راتلای نشي کنه ولې چې واجب ده وجود عین ذات ته چې وجود عین ذات ته نو مخکې زمانه کې آدم چیرته راتلای آدم محال ده فما ثبت قدمه امتنع دمه چا کې دم چې وي هغه آدم محال نو دا متضمن ده معنا د بقا لره یعنی قدیم ذات باقی ذات ته وایي نو الله داسې ذات ته هو الاول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء الله اول ده بلا ابتداء اول بلا ابتداء څه معنی یعنی د وجود بلا ابتداء ده بلا ابتداء دا معنی چې وجود پر ابتدا نشته چې مخکې دینه آدمي مخکې تینا آدمي بیا وجود پر ابتدا راځي
لکه تا مونږ پر ابتدا شته ځکه مخکې مونږ نه آدم ده نو مونږ وجود پر ابتدا راغلی الله اول ذات ته بلا ابتدا داسې نه چې الله وجود پر ابتدا ده او دې ابتدا نه مخکې آدم ده او الله اخیر بلا انتها ده ان الله وجود اخیر ده ټول جهان به فانی یو الله اخیر کې ده بلا انتها انتها یې نشته ځکه انتها هغه چا پرې چا پر چې آدم الهي کوي چې وروسته آدم راتلی چې آدم الهي کا الله پر آدم الهي کا نشته ځکه که آدم الهي کا راشي نو رافع الوجود وایي بیا خو د الله وجود اوچت کی او وجود د الله خو واجب و هغه عین ذات و نو چې عین ذات و عدم محال و ته به څنګه وجود پورته شي او انتها به راشي نو الله اخیر ده اخیر کې الله ده بلا انتها یعنی الله پر آدم الهي کا نشته چې آدم بعد الوجود ده ځکه که آدم الهي کړی چې آدم بعد الوجود بیا به د آدم رافع دی وجودي دا به وجود اوچتی او وجود د الله نه اوچتېږي ځکه وجود واجب د عین ذات ته نو الله اول ده قبل كل شيء هر چا نه مخکې ده خو بلا ابتدا نه لري وجود پر ابتدا نشته چې قبل الوجود آدمي دا نشته ځکه که قبل الوجود آدم راشي نو آدم خرافي دی وجودي او وجود خو واجب د عین ذات ته او پورته کېدای نه شي چې عین ذات ته نو الله پر ابتدا نشته چې وجود نه مخکې آدمي انا الله پر امتیاز ته چې وجود نه بعد آدمي ځکه که بعد آدم راشي بیا به دا رافع دی وجودي وجود به لرې کړي د وجود لرې کول محال دي ځکه وجود عین ذات ته ذاته و وجوده بل الله الظاهر والباطن الله ظاهر ده بالصفات دا د الله صفات دي کنه دا کل کائنات دا مظهر صفات دا د الله صفات و مظهر ده دا د ارادې اثر ده د قدرت اثر ده د علم اثر ده دا تاسو نوم دا ټول جهان دا د ارادې اثر ده دا مراد دي دا د الله قدرت اثر ده دا مقدور دي دا د الله بصر اثر ده مبصرات دي دا الله په صفت بصر کې پراته دي نو دا ټول جهان څه ده دا مظهر ده د پاره صفات دی الله نو الله الظاهر بالصفات الله ظاهر د پیدا دي صفات سره والباطن بالذات ذات الله باطن ده باطن څه معنا ای لا یدرک بالبصر نه دا مدرک بالبصر په دنیا کې نه دا مدرک بالبصر ځکه باطن ده باطن خفا ده پکې یعنی فوق البصر ده نه دا مدرک بالبصر په دنیا کې بالفعل په سترګو څوک نه شي لیدلی امکان شته چې دنیا کې مونږ الله ووینو امکان یې ولې شته ځکه موسی علیه السلام سوال کوي الله نه رب ارنی انظر الیک یا الله ته ما ته ځان مرئی کې ځان مبارک پاک ما ته ښکاره کې انظر الیک چې زه تا ته وګورم یا الله خو دا که محال وی دی الله لیدل په دنیا کې د موسی علیه السلام به سوال ورکوو چې الله چې زه تا ته وګورم او الله به داسې ورته ویله چې ته دا سوال ولې کوې ما لیدل خو محال دي ته محالاتو سوال کوې ما خو دې ته وایي چې عدم یې ضروري چې عدم دې وشي ضروري وجود یې محالي نو ته څنګه محال سوال کوې چې ته وایي چې رب ارني انظر الیک الله داسې نه ورته چې ته مانه سوال ولې کوې د رویت دې وجې نه رویت چې الله په دنیا کې ممکن ده بل الله پسې فرمایي لن ترانی ته هیڅ چیرې ما نشې کتلی په دنیا کې
دا ګوره موسی علیه السلام ته وایي چې ته مې نشې کتلی داسې نه چې ما رؤیت ممکن نه ده که چېرته الله داسې ویله چې ما رؤیت ممکن نه ده بیا به داسې نه ویل چې لن تراني بیا به داسې ویل چې لن اورا زه نشي لیدلی نه خو الله ورته فرمایي چې ته مې نشي لیدلی په دغو دنیا سترګو مې ته نشي لیدلی بالفعل امکان شته بیا ورته فرمایي ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني ولكن انظر الى الجبل غر ته ګوره فإن استقر مكانه که غر ټینګ شو فسوف تراني بیا مې تم کتلی شي خو که غر نشي ټینګېدی بیا مې ته نشي کتلی نو ګوره د الله خپل رؤیت معلق کړ په استقرار الجبل چې که دا جبل ټینګېدی شي بیا مې ته کتی نو دا خپل رؤیت الله معلق کړ باستقرار الجبل استقرار د جبل قرار د جبل دا ممکن او معلق بالممکن ممکن امکان استقر خپل رؤیت الله معلق کړ په استقرار الجبل قرار د جبل دا ممکن ده من حيث الذات د الله رؤیت ممکن ده دې معلومه شوه چې الله رؤیت په دنیا کې ممکن ده خو واقع نه ده فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا الله معمولی تجلا وکړه خپل نور مبارک جعله دكا غر ذره ذره موسی علیہ السلام به ورته نو الله ظاهرم ده او الله باطنم ده مولانا قدیم نعم المولا و نعم النصير الله مو لوی ډېر قیمتي مولا ده مولا معنا مالک مولا معنا متصرف و نعم النصير ښه مددګار ليس كمثله شيء الله مثل نشته الله مثل نه لري مثل معنا شریک فی النوع والجنس او شریک فی صفات الله مثل نشته چې نوع کې ورسره شریکي اتا مثل شته زیتا مثل نوع کې شریک وي انسان بکر اتا مثل ده جنس کې تا سره شریک ده بکر حیوان ده ته حیوان نو شریک فی النوع والجنس دیتا مثل وایي دوار ته مثلان وای امنس کې نسبت ته تماثل وای الله مثل نه لري مثل شریک فی صفات ته وای الله سره مثل نشته چې صفاتو کې څوک سره شریک هیڅ څوک شریک نشته الله صفات هیڅ چا سره نشته یو صفات چا سره نشته دا ازلال دي مجازي کوم صفات چې ته اراده کوي زه اراده کوم موږ چې اراده ده اراده خو دی الله ده چې مراد به واقع وي مراد ته وجود ورکړي وموصوف باوصاف الكمال الله موصوف ده اي متصف باوصاف الكمال اوصاف صفات الكمالي صفات الكمال صفات الكمالي څه ته وایي صفات الجلال وصفات الجمال الله صفات کی جلال عظمت وال لکه الله سبحانه جبار ده اینه د عظمت صفت ده الله منتقم ده الله عظیم جلال عظمت ته وایي صفات الجلال جمال جمال په معنا د رحمت سره دا صفات الجمال مغفرت کرم الله مو باندې رحمتونه دي
دا صفت جمال. الله مونږ باندې مغفرتونه دي، مونږ ته الله بخانه کوي، دا صفت جمال. دارنګه الله کریم ده. نو الله پر متصفون باوصاف الکمال، الله موصوف ته په صفات کمال یو صفات کمالی صفات الجلال ته وایي چې دا د عظمت صفات دي، لکه منتقم جبار. صفات الجمال ته وایي. او دارنګه الله موصوف ته په صفات ذاتیو او په صفات افعالیو او په صفات ثبوتیو او په صفات سلبیو. نو الله لکه کمالات باندې موصوف ده، دارنګه نقایص او زوال نه منزه ده. وموصوف باوصاف الکمال. بس